بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الظالمين. دا بشارت وإذا سمعوا کله چې واوري هغه څه چې رالیږلي شوي دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وینې به سترګې د دې تفیض من الدمع چې بهیږي به د اوښکو نه وینې به سترګې د دې چې ډکېږي به د اوښکو نه یا بهیږي به د اوښکو نه ځکه ډکېدو سره بهېدل به لازمي ډکېدو سره څه شي بهېدل لازمي بهیږي به سترګې د دوی د وجې د کثرت د اوښکو نه ذکر د فیضان مراد ته نه ډکېدل ځکه چې فیضان لازم دی او ډکېدل دا ملزوم نو ذکر د ملزوم مراد ته نه لازم کله چې مسلمانانو باندې تکلیف ډیر شو نو جعفر رضی الله تعالی عنہ مشرۍ کې حبشو ته لاړ نو حبشو بادشاه او هغه خلکو باره کې دا دی چې هغه نرم دیله مما داغنا عرفو چې دې پیژني چې هغه حق دی یقولون وی ربنا یا رب زمونږه موږ ایمان راوړلی ولیکه زمونږه مع الشاهدین د ګواهانو سره او څه دی موږ دپاره چې ایمان نه راوړو په الله پاک باندې چې راغلی موږ ته چې هغه حق دی او موږ تمه لرو چې داخل به کړي رب زمونږه په قوم صالحه کې نو ولې که دوی لره یا وربه کې دوی لره یا ورکه دوی لره الله رب العالمین په سبب د وینا د دوی دا بشارت دی چې حق وینا یې وکړه ملګرتیا یې وکړه په سبب د وینا د دوی څه شی ورکړه جنتونه چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې همیشه وي په هغې کې او یقینا دا بری دی د محسنانو دپاره بدله د محسنانو دپاره هغه کسان چې کافران دي تخفیف اخروي او دروغجن کوي آیاتونه زما دا کسان جهنمیان دي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم نفي د شرک فعلی اعاده ده لف نشر غیر مرتب بیان تحریمات غیر الله اے ایمان ولو حراموي په ځان باندې طیبات ما حل الله لكم مزدار هغه چې الله رب العالمین حلال کړي ستاسو لپاره زیاتې مه کوئ یقینا الله محبت نه کوي زیاتې خورو سره او خورئ مما دا هغه رزقکم الله چې رزق درکوي تاسو ته الله رب العالمین حلال مزدار ویرېږئ د الله رب العالمین نه هغه ذات چې تاسو په باندې ایمان راوړونکي نه نیسي الله رب العالمین تاسو لره په لغوه قسمونه ستاسو لیکن نیسي الله رب العالمین په هغې منې چې قصد کړی دی په هغې منې قسمونه ستاسو نو کفاره د هغې روټۍ ورکول لسو مسکینانو ته دي د اوسط هغې نه چې تاسو خورئ ورکوئ هغه خپل ته
یا جوړه جامه ده تحریر رقبه یا آزادول مری دي من اوسط ما تطعمون لس مسکینان له روټۍ ورکول که د غنمو روټۍ وه ترکاري ورسره نه وه نو دغه غټه روټۍ چې سړی پرې مړېږي د غنمو ډوډۍ سړی وچ هم خوړی شي خو جوار هغه وربشو هغه وچه د هغې سره به خامخا بیا څه ترکاري من اوسط ما تطعمون چې ځانه څه شی خوري هغه ورکړه او که یو سړی وایي چې نه زه دې لسو مسکینانو له زبردسته روټۍ کوم ټول په یو ځای راولي او که جدا جدا راولي سهار ماښام او که چای پکې هم ورکړي څه بده نه ده او کسوتم او جوړه جامه چې کمیس اوږدي کته پړکو ته رارسي نو بیا پرتوب ته ضرورت نشته یوازې کمیس ونیم کفاره پوره کړي او تحریر رقبه یا آزادول نه مری دي شافعي رحمت الله علیه مری مؤمن وي ابو مخکې آیت باندې قیاس کوي په کفارې د روژه کې یا حج کې همون وي چې نه دا په هغې مو نشي قیاس کېدلی ځکه دا نه مستقل ذکر دی که مؤمن و بهتر ده کنې غیر مؤمن هم کولی شي کفارت څه ته ویلی کېږي جعل الغیر طاعما جعل الغیر طاعما کدا دا بین مندل نو صيام ثلاثه ایام روزی دې درې ورځې پرله پسې به روزي نیسي ذالک کفارة ایمانکم دا کفاره د ایمانونو ستاسو دا قسمونو ستاسو کوي ستاسو قسم خورئ او حفاظت کوي د خپلو قسمونو دا رنګ بیانې الله رب العالمین تاسو ته آیاتونه خپل امید دی تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنو بیان نیازات غیر الله دا مه کوئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو یقینا شراب چې دی جواری چې دا بت پرستی چې دا ولازلامو او غش غورځول رجس من عمل الشیطان یقینا دا ګندګي د شیطان نه فاجتنبوه ځان وساتئ د دې نه امید دی تاسو کامیاب شئ غواړي شیطان ایوقع بینکم چې پورته کړي به منځ تاسو کې واقع کړي به منځ تاسو کې دشمني او بغض دشمنی یا بغض فی الخمر په شرابو کې والمیسر په جواری کې او منه کې تاسو ذکر د الله رب العالمین نه د مانځه نه فعل انتم منتهون ایسه نه منه کېږئ تاسو نو شرابو تحریم د شرابو تدریجا راغلی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د هغه پرکټی و د ام سلیم زوی و هغه شراب تقسیمول دا حکم راغی بچا خولې ته اچولې توی کړو چا ګوتې واچولې قی کړو چا ګیلاسونه تې وکړو او بیا اواز یې کوو انتهینا 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 او دا زجرن حکم فهل انتم منتهون څه نه منع کېږئ تاسو نو دا استفهام په معنی د نهي مطلب دا چې منع شي مطلب څه منع شي واطیعوا الله خبره منئ د الله رب العالمین د رسول او ویرېږئ د دې نه د خلاف د دې نه او که تاسو مخ وړو فعلموا پوه شئ یقینا په رسول باندې
البلاغ المبين رسول الإخكارا ليس على الذين آمنوا جواب دو سؤال مقدر نشتره پا کسانو چې مؤمنان دي عمل کې نه ګناه هغه څه کې چې دي اسکلي دي کله چې ویریږي دوی کله تقوا وکړه ایمان او عمل وکړي ثم اتقوا به تقوا وکړه او ایمان راوړ ثم اتقوا او به تقوا وکړه سنونی کې وکړه الله رب العالمین محبت کې نه کانو سره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اعاده تحریمات الله یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو یقینا امتحان کې الله رب العالمین پتا سمونه او شی په یو شی باندې د ښکار نه تنالو چې رسی تاسو چې رسی هغه ته لاسونه تاسو ورماحکم او نیزه او لندې تاسو چې معلومه کې الله رب العالمین چې ښکارا کې الله رب العالمین او څو چې یریږي د الله رب العالمین بالغیب پیش یا فمن یتدا چا ظلم کو پس د دینه فله عذاب علیم دا پر عذاب درناک دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو مقتلوي ښکار لروان تم حرم چې تاسو په احرام کې ومن قتلوا او چا چې قتل کاغه لره ستاسو نه متعمدا په قصر فجزاء مثل ما قتل من النعم نو بدله په امنه په مثل لاغي چې قتل کړي دي د سورونه فیصله بو کې به من درې کې دعا دلان منکم ستاسو نه هدیم بالغ الکعبه او دا قربانی به رسیدون کی کعبه ته او کفاره تو اطعام یا کفاره دا طعام د مسکین دی او عبد ذلك یا برابر ده دی روجی دی لیذوق چوسکی او بال امری صدا کار خپل عفو الله معافی کړل الله رب العالمین تاسو ته چې تاسو عما سلف هغه چې مخکې دیر شوي دي ومن عاد څوک چې واپس شو فینتقم الله بدله واخلي الله رب العالمین دا غین الله رب العالمین غالب دی زر بدله واستونکی دی امام شافعی رحمت الله علیه پنځ منی فجزاء مثل ما قتل من النعم هي پنځ دا پنځ منی من النعم بیان د مثل هغه من النعم څه شی بیان د مثل نو د حمار وحشی په بدله کې به بقره وي د کونتر مقابله کې به بیزه وي او د شترمور بدله کې به ناقه وي او د ارنب مقابله کې به ورغومې وي چیلې او همدغسې روایت د اصحابو نه دي ناغوی شافعي صاحب وایي چې من النعم مثل بیان د مثل نو د حمار وحشي مقابله کې څه شی بقره د کونتر مقابله کې بیزا شترمر مقابله کې ناقه د ارنب مقابله کې ورغومې چیلې همدغه شی وایي روایت د صحابه کرامو نه او فجزاء مثل ما قتل من النعم امام سے پنځمنی من النعم بیان د ما قتل دی من النعم بیان د سره د ما قتل او د نعم اطلاق په صحرائی منم کی سرانه چورتوي د نعم اطلاق په صحرائی منم کی او د مثل بیان ځکه نه دی چې مثل د مثل بیان ځکه نه دی چې مثل معنوي وي نو که مثل معنوي مراد شي نو په عصفوره وغیره کې به مثل سوری مراد شي نو به جمع
لازمیږي د مشترک او دا صحیح نه ده. مثل معنوي هغه دی چې هغه قیمت دی په قیمتي اشیاو کې، مثل سوري هغه دی چې هغه وزنی او مکیلی دی، وزن کیږي او کیل کیږي. او بقره مثلا د حمار وحشي دپاره نه مثل سوري دی نه مثل معنوي دی. او په روایاتو کې چې راځي نو دا په اعتبار د قیمت سره دی چې په دغه زمانه کې نو چې کوم قیمت و هغه قیمت به واخلي او په هغې به سوری واخلي، یا دغه ځای کې کوم قیمت و یا اقرب ځای کې کوم قیمت او په دغه قیمت به هدیه واخلي او ارسال به کی حرم ته، او یا په دغه قیمت باندې غنم واخلي او نیم نیم اوږې به فقراو باندې تقسیم کی، او یا به د هر نیم اوږې په بدله کې روژه ونیسي. او که د نیم اوږه نه څه زیات شو نو هغې په بدله کې به هم روژه ونیسي. ومن عاد او دینا بیا اخروی عذاب مراد دی عند الشافعي وعندنا هم دغه جرم دی. نو دا په دې کې دا خبره شو احل لكم حلال لستاذ دپاره صید البر صید البحر ښکار د دریاب و طعام و طعام د هغې متاع لکم دا سامان دی ستاسو دپاره د قافلې دپاره او حرام دی په تاسو باندې ښکار د وچو بما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې او الله واتقوا الله الذي ویرېږئ دا ذات نه چې هغه ته به جمع کړی شئ تاسو ګرځو الله رب العالمین کعبه بیت حرام قیاما للناس سبب د قیام د خلقو او میاشت د عزت او هدیه والقلائد ذلك لتعلموا افعلوا ذلك یا افعلوا لعلمكم ذلك دا ذکر لتعلموا چې پوه شئ تاسو الله رب العالمین پوهېږي هر څه په اسمانونو ځمکه کې دي او الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت والا دی. فارس من علم والا علم پوه شئ یقینا الله رب العالمین څخه عذاب ورکوونکی ترغیب وان الله رب العالمین غفور رحیم دی. ترغیب او ترغیب دواړه ما علی الرسول نه دی پیغمبر علیه السلام باندې مگر رسول دی او الله پوهېږي چې تاسو ښکار کوئ چې تاسو پټوئ. قل ورته لا یستوی الخبیث نیازات غیر الله او نیازات الله ندی برابر خبیث و طیب اگر که خوند در کی تعالی را کثرت د خبیث فاتقوا الله ويرضى الله رب العالمين. یا اولی الباب اے خواندانو دا عقل لعلکم تفلحون امید تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکه دا عن اشیاء د ځینو شیونو که ښکارش تاسو ته خفه بشئ تاسو
او که تپوس کوي تاسو عنها ددنا کله چې رالیږي کله چې نازلېږي قرآن ښکاره به شي تاسو ته معافي کړله الله رب العالمین تاسو ته الله رب العالمین غفور رحیم دی نبی علیه السلام یو ځل ناسو نو خلقو ته سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم تپوس زمانه کوي څنګه ستاسو خوښه شي عبدالله ابن حذافه ورته وي من ابي یا رسول الله زما پلار څوک دی هغه ابوکا حذافه ابوکا حذافه نو دې چې کور ته راغی مور خبر شوی چې ته ما رأيت بابن عق منك ما رأيت بابن عق منك ستانه زیات نافرمانه ما چرته نه دی لیدلی په زامنو کې داسې تپوس څوک کوي او د جاهلیت ورځې خلکو څه نه دي کړي دا خو زه خدای پاک عفیفه ساتلی یعنې که بل څه ویلی شي نو دا به خپل ماماګان او ټول به دې شرمولي نو ته ته به اکثر خلکو غلط نسبت کو د عبدالله ته به خلکو غلط نسبت کو ده وویل چې مور یې زما هم بیا وروستی فکر رسېدلی خو خولې نه خبره وتې خدای صفایي کوله که ونبي علیہ السلام ابوکا حذافه مولانا غلام غوث زالوی رحمت الله علیه فرم دغه وی حالته کې دغه هم ګاونډي ګاونډي چې هغه جماعت اسلامي کو د څه خلاف او هزاروي صاحب د جماعت اسلامي څخه خلاف دا څه خلاف وی چې سو يهوديه هغه به او دغه سړی سید و خو خلکو به دته سید نه وي هغه سړي بیا خپله قصه کوله چې ما یو ځل خوب ولیده چې خوب کې ما ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره شو ما ته وایي چې بچیا غلام غوث چې څه وایي ټیک وایي زه سهار رالم په لاس مې ولګیات نو دوه مسلې مې حل شو یو ګمراه ومه د ده مې مخالفت کو نو پیغمبر زما اصلاح وکړه چې دی ټیک وي او دویم ما ته بچی وي نو دا پته لګي چې زه سید یم دواړه مسلې مې حل شو قد سالها من قوم یقینا تپوس کړه قوم مکه تاسو نه ثم اصبحوا بها کافرین به چرته معاملې ښکاره شي به انکار وکړو نو داسې نه چې تاسو ته خبرې ښکاره شي به انکار وکړي ما جعل الله نه دی ګرځولی الله رب العالمین بیان تحریمات غیر الله نه دی ګرځولی الله رب العالمین بحیرا او نه صاحبان نه وسیله ولا حام صاحبه او وسیله بحیره حرام کړې وه د یهودو د وجې نه صاحبې باندې به سورلي نه کوله او وسیله هغې ته به وي چې یکې بادیګرې به یې لنګونو کو اوس دا پاکه شو او حام د هغه اوښ ته به وي چې د به لس اوښې بلار به کړي مال به یې کړي نو بیا به دو نظر د غیر الله وګرځو چې دی اوس لس اوښې مال کړي دي اوس د خپله پیره پوره کړي ولكن الذين لكن کسان چې کافران دي تړي په الله رب العالمین باندې دروغ او اکثرهم زیات دي لا یعقلون نه پوهېږي او کله چې ویل شي دې ته راشه الی ما انزل الله چې رالیږلی الله رب العالمین هغه څه شی دی ویل رسول قالو دوی حسبنا پوره د زموږ دپاره چې موندلي موږ په هغې مې پلار نیکه خپل ولو کان آباؤنا لا یعلمون شیئا اگر که پلار نیکه دوی نه پوهېږي به شي نه ورته لار معلومه ده
نو دا خو تقلیدي مضمون دی چې دوی د هغې تابعداري کوي بېدلیله. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ترغیب دی تبلیغ ته. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم لازم دی په تاسو باندې اصلاح د خپل ځان. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نشي رسولی تاسو ته هغه څوک چې غلط دي کله چې تاسو برابر یې په نیغه لار یې. الی الله، الله رب العالمین ته واپس ستاسو له د ټولو خبر به کړي تاسو لره په امنونو ستاسو باندې. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، شهادت بینکم، گواهی شهادت بینکم، گواهی په منځ ستاسو کې. اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ. وصیت دی حین الوصیه، په وخت د وصیت کې اثنان، نو شهادت اثنان، دو کسان به گواهی کوي، خاوندان د عقل ستاسو نه، او نور کسان من غیرکم، غیر ستاسو نه. ان انتم ضربتم فی الارض، کله تاسو سفر کوئ په ځمکه کې او ورسې تاسو ته مصیبت د مرګ، نو تحبسونها، ایساروی هغې لره من بعد الصلاة، پس د مانځه نه. قسم بخوري په الله رب العالمین باندې. ان ارتبتم، که شک وکړو تاسو، لا نشتري به ثمنا قلیلا، چې نه اخلو موږ په هغې سره پیسې لګي، اگر که خپلوان وي او نه پټو موږ ګواهي د الله رب العالمین. انا اذا لمن الآثمین، موږ په دغه وخت کې ګناهګار یو. اے مومنانو، یو معنی دا ده، اے مومنانو لازم دی تاسو باندې اصلاح د خپل ځان، چې کله تاسو برابر شوي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ. مطلب دا چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا کوئ. دا معنی کړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. او دویمه معنی علیکم انفسکم، یعنی اصلاح اهل دینکم، اصلاح اهل دینکم. او دا اوکد آیت دی په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې، تاکیدی آیت دی. علیکم انفسکم، اے اهل دینکم. او دریم، یا دا آیت محمول لے په زمانه د صبر باندې، چې خلق سرکشي ډېره شي، نو بیا هغه وخت دا محمول دی. اصلاح د نفس کم شي، نو به هر سړي ته پکار دی خپل ځان اصلاح وکړي. چې خطر د ځان پیدا شي، نو خپل ایمان دې راټینګ کړي. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، دا بودیل مسلمانو، عادی او حاتم دا نصرانیان، او دوی به شریک تجارت کو. نو لاره کې بودیل باندې مرض راغی، مړ کېدو. نو سامان عادی او حاتم ته حواله کړ. چې دا به زمونږ کور کې ورکړي. خو دا یې هوښیارتوب وکړو چې معمولي ونه رقایي لیکل وه، هغه یې په دې بار کې پکې ایښودل.
نو دوی چې کله سامان والا کو نو دوی د سامان نه یو جام پټ کو د زرو غایب کو نو ورځو چې بارس پړنه پای کې خط پروتو دوی داوا وکړه نو دوی منکر له قسم یې هغه سره ګواهان نو معامله رفض شو نو بیا دغه جامې یو زرګر سره بیا موند نو زرګر وی چې دا خو ما د دین اغستی دی نو بودیل حاکم بیا راوغوښته نبی علیہ السلام دوی طلب کړو نو دوی چې دا جام مونږه د بودیل نه په قیمت اغستی خو زمونږ ګواهان نو ځکه مونږ قسم وکړو نو ورثه د بودیل منکرو نو بیا هغو مدعیان او دوی منکر د دغه قصه کې الله رب العالمین یو تشدید په قسم کې تشدید بالزمان او بالمكان لك قسم عند المنبر وشين مسواك منه المسواك ده سلاس کیوں نسی منبر سر ودی کی قسم اخری په الله جو پناقی خدای با کی تواقی به إن إذا لمن الآثمين فإن وصر على أنه مستحق نو که خبرداری او شو چې دی کړه د ګناه یا ثابت کړه شو چې دی کړه د ګناه نو فآخران نور کسان یقومان بوردیگی پا زیر دی منی فاقا چا منی چی ثابت شوی دی چی ضایع شوی دی حق پنیز دی مړي نو قسمونه بوخلی پا اللہ رب العالمین من چی گواهی زمانگا دیر زیاد لائقه ده گواهی دی دوانونا تجاوز نه کړه مونږه او کړه وی چرته ان اذا لمن الظالمين وظالمان ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده دا حکم ډیر نږدې دی چې ادا وکړي گواہی په صحیح طریقې سره او یا به ویریږي چې واپس بشي قسمونه پس د قسمونو دینه وتقوا الله الا الله رب العالمین نو اوري الله رب العالمین هدایت نه کې قوم فاسق تا يوم يجمع الله الرسل تخفيف اخروي ظرف د قالوا مؤخره پوي حکم رمه چې جمع کې الله رب العالمین پیغمبران فیقولوا وبرتم ماذا اجبتم کیسے مانے گئے تم تاسو څنګه منلی شوي خدایان که پیغمبران کیسے مانے گئے تم څنګه منلی شوي خدایان که پیغمبران قالوا دوی لا علم لنا نشته علم زموږ دپاره یقینا تعلم الغیوب لا علم لنا دا به څنګه ووایي د دهشت د وجې نه وایي نور خو دوی عالم الغیب دي نه عالم الغیب نه دي جواب دهشت پې نشته دی
ځکه انبیاء بارک الله فرمایي لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، دهشت پې نشته. دا بریلیان وایي چې د دې علم غیب شته، هغه وایي چې زموږ نشته دی. نو اخبار چې د واقع نه خلاف وي نو هغې ته کذب وایي. اخبار چې د واقع نه خلاف وي هغې ته څه وایي؟ کذب وایي. نو دوی وایي چې د دې علم شته او انبیا څه وایي لا علم لنا، زموږ علم نشته. چې اخبار د واقع نه خلاف وي هغې ته څه وایي؟ کذب. حضرت شیخ دا معنی کوي چې تپوس وکړي د دې نه چې تاسو څنګه تسلیم شوي الهان که رسولان. نو دوی به جواب ورکړي چې موږ خو دعوت ورکړی، وروستو علم خو موږ ته نشته. اذ قال الله، کله چې وي الله، تخصیص بعد تعمیم، کله چې الله رب العالمین یا عیسی زوی مریم ته نعمت زما چې کړی ما په تا باندې په مور ستا باندې، او کله مې چې تایید وکړو ستا بروح القدس، په روح مقدسه سره، یا روح د الله اضافت باندې تشریف، یا روح القدس جبریل امین، یا انجیل، یا اسم اعظم. یاد کې نعمت دما والا و اذ ایتک بروح القدس تکلم الناس، خبرې کولې خلکو سره فی المهد وکاله، په زانګو کې وکاله، په پوخ عمر کې. او کله چې وخذ تا د کتاب او حکمت او تورات او انجیل قبل النزول ويستخلقوا، او کله به چې دا جوړ که مارغه من الطين د خټینه که هیئت الطیر شکل د مارغه، په حکم زما سره. نو پوه به دې کړه په هغې کې فتکونو، نو شو به طیرا باذني، مارغه په حکم زما سره. وتبرئ الاکمه، او جوړو به دې الاکمه مادرزاد لون، والابرس، او ابرس والا په حکم زما سره. او کله به چې د راویستل مړو لره باذني، په حکم زما سره. وایز کففت بني اسرائیل، او کله چې ما منع کړ بني اسرائیل ستانه، کله چې راغلی وې ته دوی ته بالبینات په صاف دلایلو سره. فقال الذین، یا کسان چې کافران دي، منهم د دوی نه نه دی مګر دا سیر ښکاره دی. واذ اوحیت الی الحواریین، او کله چې ما وحی وکړه حواریینو ته. وحی نه مراد الهام یا معنی دا ده. اور جب میں نے ان کے دلوں میں ڈال دی اس بات کو، جب میں نے ان کے دلوں میں ڈال دی ان آمینو بی چې ایمان راوړه په ما باندې، په رسولانو، په رسول زما باندې. قالو دوی موږ ایمان نه وړلی، واشهد ګواه شه بأننا مسلمون، موږ تابعدار یو. اذ قال الحواریون، او کله چې وی حواریانو سپین روبو د قوم، ای عیسی زوی د مریم، هل یستطیع ربک، هل یستطیع ربک، استطاقت لري رب ستا، هل یفعل ام لا، یعنی مطلب دا ستا خبره به اومني او کنه. هل يستطيع رب يفعل ام لا، یا مطلب څه،
او يستطيع ربك بإجابة سؤالك، او يستطيع ربك بإجابة سؤالك، او يستطيع ربك بإجابة سؤالك. یا دوی شکو زکه نوی مسلمانانو اخوانچه راغلی وه ډوډۍ وي او غوښې وي. دوی ته ویل چې خیانت به نه کوئ او ذخیره کوئ به هم نه. دوی دا کارونه وکړو نو الله تېنه خنزیران او شادوګان جوړ کړو. Lascia molto vedere come tutto il stico che si può fare. من السماء داسمان قال عيسى عليه السلام ويرد الله رب العالمين كتاس مؤمنان قالوا دي نريد من غواړو چې وخورو موږ د هغې نه مطمئن شي زړونه زمونږه ونعلمو پوه شو موږ هغه چې په دې خبره مو چې تا رښتیا ویلي موږ ته وشو موږ په دې من الشاهدین ګواهان و عیسی زوی د مریم اللهم ای الله ای رب زمونږ ربنا ای رب زمونږ راولېږه په دې منې مایده من السماء د اسمان نه چې شي زمونږ دپاره اختر دولنو زمونږ دپاره رستنو زمونږ دپاره نشانۍ د طرفه ستانه او راکې مونږ ته رزق او ته غوره رزق ورکوونکی یې. قال الله یا الله رب العالمین زه رالېږونکی یم تاسو ته چا چې انکار وکړو بس د دې نه منکم ستاسو نه زه به عذاب ورکړم هغه عذاب داسې عذاب چې نه به مې ورکړی احدا من العالمین یو کس د عالمین نه. څه یې کولو ټک ټک یې کول مې ورته ویم ورته ویې دي څه چل یو هلک دی هغه کې ما ورته ویم یو هلک دی ټک ټک یې ما یې مه کوه درس کوي هلکه مه کوه وایي زویه وإذ قال الله کله چې وی الله رب العالمین یادې بوادي احد وإذ قال الله کله چې وی الله رب العالمین عیسی زوی د مریم ته ای عیسی زوی د مریم انت قلت للناس اتخذوني اس ویلې تا خلکو ته چې جوړ کما لره او مور زما لره الهین سوا د الله رب العالمین نه. قال سبحانک پاک دی سبحانک پاک ته نه دی مناسب زمونږ دپاره چې ویو مونږه هغه څه چې نشته زمونږ لره په هغې باندې علم. ان كنت قلته فقد علمته که چېرته ویلې مونږه نو یقینا تا ته معلوم دی هغه خبرې تعلم ما فی نفسي یقینا تا ته معلوم دی هغه چې زمونږ په نفس کې دي او نه دی معلوم هغه چې تا سره دي مونږ ته. یقینا تعلم الغیوب انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم من ندی ویلی دیتا ما قلت لهم قولا الا ما امرتنی به ما قلت لهم قولا الا ما امرتنی به ما ندی ویلی دیتا الا مگر هغه خبره چې حکم کړی تا ما ته په هغې سره چې بندګي کو د الله پاک چې رب زمونږ رب ستاسو سره حکم تو علیهم او زه هم په دې باندې ګواه تر څو پورې چې زه ومه په دې کې کله چې تا زه پوره اوچت کړم اگر اسمان ته ویوړم نو ته په دې باندې نه ګواه نه او ته په هر څه باندې شهید حاضر ناظر. عیسی علیه السلام چې کله الله ځان ته مخامخ ودرئ او بیا ورته وایي چې انت قلت تا ویلي وي د یره د لاسه د عیسی علیه السلام د هر ویښته د سوري نه وینه راوځي اوبه راکوي. ما قلت لهم الا ما امرتني ان اعبدوا.
ان تعذبهم فانهم عبادك کعذاب ورکی دلرا استا بندگان دی وان تغفر لهم کتر بخنه کې یقینا ته غالب حکمت والا. ابراهيم عليه السلام هغه دا خبره کړه ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. سورة ابراهيم 36 نمبر آیت. اور نبی علیہ السلام یا اللہ امتی امتی امتی. جبریل اللہ وی اللہ وی سنرزیک فی امتک ولا نسوک. وی کہ یو امتی بجانم کی زب خوشحالہ نے. قال اللہ ویلی اللہ رب العالمین دار ازدہ چنا فورکی صدیقین و تصدق تزید دی پار جنتون چی بے گلان دراغین ولی ہمیشہ وی پاقی کی راضی دی اللہ رب العالمین دا دوینا دوی برازی دی اللہ رب العالمین دا برے دی بے. للہ ملک السماوات خاص اللہ پر باچی اسمان نظم کی دا آچی بمند دی کی دی اور دا اللہ رب العالمین پر سمن قدرت والا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انعام ترتیباً دا سورتون دا قرآن نشپاگم او پا نزول کی پشپن. ترتیباً دا سورتون دا قرآن نشپاگم او پا نزول کی چو پشپن. بعد الحجر وقبل الصافات. بعد الحجر وقبل الصافات.